بسم الله الرحمن الرحیم. په الله په دې ټولو نعمتونو باندې د شکر د الفاظ د الله ډیر زیات خوښ دي. مونږ اکثر لا ګیلمند خلک یو، مونږ په هر څه کې ګیلې کوو. الله پاک چې مونږ له کوم نعمتونه راکړي دي په دې باندې د شکرګزارۍ اظهار کول پکار دي. الله په شکرګزارۍ باندې خوشحاليږي. چې کله مونږ د الله شکر ادا کوو نو الله پاک په مونږ له لارې کولاوي. چې کله مونږ شکر نه ادا کوو په ناشکر باندې د الله پاک لعنت وريږي. زمونږ خلک اکثر له دې خبرو تاسو به د غوینې دا اوریدلی وي، د مایوسۍ دا خبرې کوي، پیسې نشته، د پیسو نه بغیر کار نه کیږي، پیسې دسې. ډیر خلک داسې دي چې هغوی د پیسو نه علاوه خپل کاروبارونه اسټبلیش کړي دي او هغه اوس لکه د کاروبارونو هغه تایکونز دي، هغه پاینیرز دي، هغوی یو خپل مقصد حاصل کړی دی او هغوی په هغې کې مهارت حاصل کړی دی، هغوی دغه ځای ته او دغه مقام ته رسیدلی دي. دا هر یو کس کولی شي، خو د دې لپاره سټرګل دی او د دې لپاره منډه ده، د دې لپاره کوشش دی. کوشش په خپل فیلډ کې هغه کول دي. د نعمتونو دا خبره چې کوم کله مونږ ځان ته ګورو نو زمونږ له چې الله پاک کم نعمتونه راکړي دي په دې نعمتونو باندې مونږ لږ سوچ وکړو. د غوږونو دا نعمت چې کم دی دا تپوس د چا نه کول پکار دي، دا تپوس د کون نه کول پکار دي چې چا غوږونو صلاحیت نشته. هغې به تاسو ته ووایي چې دا څونه غټ نعمت دی. د سترګو نعمت دا نعمت اعلی دی، دا اعلی نعمت دی. د دې تپوس به مونږ د چا نه کوو، د دې تپوس به مونږ د ړوند نه کوو چې د ړوند سره دا سترګې نشته، هغې ته څونه تکالیف دي او هغې ته څونه پریشانیانې دي. دا ژبه چې کومه ده زمونږ دا په دې باندې مونږ ته د ټیسټ والا دا چې کوم مونږ صلاحیت الله راکړی دا او د دقې سره سره چې دا مونږ پې خبرې کوو د دې دا صلاحیت پکې الله پاک اچولی دی. دا د دې نعمت تپوس د ګونګي نه وکړه چې هغه سره دا ژبه په دقه خوله کې موجود ده خو خبرې پې نشي کولی. د دې نه غټې غټې ژبې د زناورانو سره شته، پکار دا چې هغوی خو پکې انګلیش هم بیا ویلې، خو دا صلاحیت الله پاک هغوی له نه دی ورکړی. دا صرف او صرف اشرف مخلوقات له الله پاک ورکړی دی او په دقې وجه پې مونږ خبرې کوو. دغه شان دماغ دی، دغه شان لاسونه دي، دغه شان خپې دي. د دې یو اعضا د یو څیز دا په کروڑونو روپو باندې که دا څوک خرڅول غواړي یا د دې مونږ ادایګي کول غواړو یا مونږ دا عمدسې ځان له په پیسو باندې اخیستل غواړو نو دا مونږ نشو اخیستی. یو دا سا چې کومه ده، یو دا اکسیجن چې کوم دی، د دې په باره کې به تاسو ډېر په فیسبوک باندې یا په یوټیوب باندې د دې به تاسو کتلی وي چې یو انسان چې کوم دی هغه څونه اکسیجن استعمالي. که دا اکسیجن مونږ په پیسو اخیستو نو د پاکستانو د پیسو په مطابق باندې تقریبا په کال کې د 7-8 لاک روپو اکسیجن مونږ استعمالو. دا څونه غټ نعمت دی چې مونږ له الله پاک فری راکړی دی. دغه شان اوبه، دغه شان خوراک، بیا د دې د هضمې دا نظام، دا ټول هر څه چې کوم دي دا د الله نعمتونه دي. نو د الله په نعمتونو باندې د شکر الفاظ استعمالول پکار دي. هر وخت د مایوسۍ خبرې نه دي کول پکار، هر وخت د مایوسۍ دا الفاظ ادایګۍ باندې الله پاک ناراضه کیږي. ځان دپاره داسې یو سوچ کول پکار دي چې یاره مونږ خدای پاک ته کوم مقصد دپاره چې رالیږلي یو هغه مقصد زمونږ حاصل شوی دی یا نه. دویم چې کوم مقصد زمونږ د زندګۍ دی هغه د زندګۍ مقصد سره سره مونږ پروفیشنلی په هغه مقصد کې کامیاب یو که نه. که د دې بلیم به مونږ همیشه په قسمت باندې ورچو، د دې بلیم به مونږ همیشه په مور پلار باندې ورچو، د دې بلیم به مونږ همیشه په خپل قام باندې په خپل قبیل باندې ورچو، په پیسو باندې به ورچو که نه. لږ به د خپل ځان احتساب هم کول غواړو چې خپل احتساب وکړو بیا به مونږ مخکې ځو. پهله د خپل ځان محاسبه ده، پهله د ځان احتساب دی چې کله مونږ د ځان محاسبه وکړو د هغې نه پس به مونږ بیا سټرګل کولی شو، محنت به کولی شو، کوشش به کولی شو، مخکې تګ به کولی شو او الله پاک به بیا مونږ ته لارې اسانوي. نو په دغې باندې سوچ کول پکار دي چې مونږ څنګه مخکې تللی شو. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله پامان.